او بیا سپیشل دایمو پیغام د خدای وکي مو چې کوم ایجوکیشن منسٹر دی هغه ته د هم ورسیږي او مو د کوم پیغام دی دایمو لوکل د څوره تنظیم دی هغه ته به هم ورسیږي چې دا کوم شمون دي دا سکول کې کا کتاب لري نه دا سکول کې استاد نه لري اول که ایمو د سنټرال یا د لوور یا د اپر د څومره سکول نه وخت هغه کې به اکثر د استادانو کمای دلته به اکثر هغه سہولتونه هم نه هغه په نور سکولونو کې په کار دی لا دلته څومره په پرایویټ سکولونو کې دا خلک استاد کمای محسوسوي د کتاب کمای محسوسوي د ایجوکیشن افسر د راتګ کمای محسوسوي دا خلک په سکول کې اوبه هم نه لري د سکانو ماشومان دا ماشومان په خپل چې کله هم سکول کې تګي شو مو په خرو باندې وګورو او دلته ته وته په شپږو سکندو کې په شلو سکندو کې لاس مینځه چې خلکو ته د سکانو وبو نشته دي نه دا بیا د لاسو مینځنه ته وبو کومه نه راوړي دویمه خبره دا ایجوکیشن منسٹر ته مو دا پیغام ورکو دا ټي ایچ کیو هسپتال ساده دی 53 استادان ته پولیو ته ورکړي دي او مخکې 390 استادان ته پولیو ته ورکړي دي ته دا چې پولیو نېشنل ایشو دی والده مشمون ایجوکیشن دا نېشنل ایشو نه دی دغه علاقې نه ته د شتګر نو لیدلی دغه علاقې خلک ته په بمونو ونه وشتلو دغه علاقې خلکو کورونه ته په سټ ونه ډولو هغه واجه څه د علاقې کې ایجوکیشن پولیو یو کیس نه دی ریپورت شوی خو پولیو نه د شتګردي نه جوړیږي پولیو نه کورونه نه ړنګیږي پولیو نه علاقې کوم ځکه پولیو جو کیسونه راشي هغه کې حکومت برود نه استعمالوي کوم ځکه چې پولیو کیس راشي هلته حکومت اپریشن نه کوي چې ډایرکټ روش اپریشن یو کې خلک وځي خو چې کوم ځکه یو داسې سړی پیدا شي چې هغه د علاقې دپاره د مل دپاره د امن دپاره خطره شي بیا هغه باندې برود استعمالیږي هغه باندې کلتوس استعمالیږي دغه خلاف اپریشن یا کیږي دغه خلاف علاقه یا ړنګیږي بیا ټول هغه ته یو کیږي نو چې کله دا خلک ایجوکیشن نه کوي نو دغه خلک نو بیا انداره کم خلک پیدا کیږي نو موږ حکومت ته دا مو منسټر ته دا یو لکه ته څنګه یې چې دلته اوس مو ته ډاکټر صاحب ویل چې پولیو نېشنل ایشو دی ولې د ایجوکیشن نېشنل ایشو نه دی د ایجوکیشن خلک څخه خالي دا نېشنل ایشو کې ته نه استفای نو نن د ډي ایچ او هسپتال ته راغلیو چې مهرباني وکړه مو د پولیو انکوایري ما کوه چې څومره استادان د کامي سکولونو ته پراکه چې کوم استادان تو سره دي هغه خپل سکولونو ته وسته باقي که ته د استادانو یا د سروي ګورنمنټ سروینټ ضرورت دي دلته په کورمې کې لا ډپارټمنټ پراته دي سی ان ډبلیو ته ای پبلک هیلث ته ای وابډا ته ای فورست ډپارټمنټ ته ای اګریکلچر ډپارټمنټ ته ای لیوی دی خسادور دی اف سی دی ایتو انتظام ار یو افسر دو لاس ګرځوي نزوري بابو لاس ګرځي ایس ایچ او لاس ګرځي ډي ایس پی لاس ګرځي ای پی ایس او ای سی لاس ګاسون ګرځي ته ایجوکیشن د استاد خلتی والی نه ورکي نو مدایي د ورکو ایجوکیشن سره اوس کو مستقبل سره درو به ما کې د خلکو ته کوم استادان دی پولینا دا د وبستا شي هغه په ځان څنو ډپارټمنټ راخلي هغه راوخله یاره تاسو بډې دین سکول ولای دا د ایجوکیشن هال دی او دا د ایجوکیشن دفتر دی په هر ټیم باندې کې د استادانو حاله ګولوي باجا دي چې استاد لوډ شي د سکول کې مشمون ته کې واخی هغه مشاهده پر د سکول ولو خلای دلته نو دا ایجوکیشن د دینه رجواله جوړ کړی دي دینه ملا جوړ کړی دي دلته سکول اخر تیږي دلته استاد اخر تیږي دا مشمون څنګه رغلی سره د مور پلاره دا یی چې د مو په سکول کې درې استادان دي یو خساره رسینا بلی پولیو کې ورکړی نشته دی نن دا وخت دا ماشومان دلته په خپله راغلي موږ سره چا کې بل سکول دی لکي کړه بل سکول کې درګي نمبر 1 هغه نن باندې هغه کې استادان نشته دی دا خلک کوریان راغلي دي ابو صاحب نمیږي هغه سره موږ دعا ګزاري درې ګزاري څلور ګزاري ورغلي دلته چې کومې بل افسر دی عطاالدین نمیږي هغه د سکول ته وزټ کړی دی ور د خلکو نه لیدو استادان نشته دي هغه موجود ایکشن نه کوي نو مو دا یو ډي سي صاحب ته یو ایجوکیشن افسر ته چې تاسو لږ د سکولونو وزټ وکړو دا مشومان ته نن راغلي دي دا دې دوپاره راغلي دي چې مو ته کتاب میلاو دی مو ته بسته میلاو دی خو استاد نشته دی نه په کتاب په بسته باندې څه وکړو دلته افسرانو چې په کور عادو ته راوځي عادو ته جواب ورکړي یا په کور دلته څومره انتظام یې نو عادو ته